خوزدر ادینزی شالم بابا کندرو کې شمولیتي غونډه ته د وینا په وخت د پاکستان مسلم لیگ نون تحصیل ادینزی ایگزیکټیو کمیټه او پیسکو خیبر پختونخوا بورډ اف ډایریکټر چیرمن انجینیر فیض الله خان ویلي دي چې پاکستان مسلم لیگ نون د مرکزی قیادت نواز شریف او شهباز شریف په مشرۍ کې د پاکستان د ترقۍ نوم دی او په خیبر پختونخوا کې د مرکزی مشرانو په مرسته د ترقۍ دغه اعزاز انجینیر امیر مقام ته حاصل دی د ویل چې پر روان وخت کې مرکز او خیبر پختونخوا کې د مسلم لیگ نون حکومتونه جوړیږي غونډه کې د ویلیج کونسل شالم بابا کونسلر مشتاق خان سره د خاندان او ملګرو د پی ټی آی نه په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو چې انجینیر فیض الله خان مسلم لیگ نون ادینزی ایگزیکټیو کمیټه وایس چیرمن پرویز باچا تحصیل صدر داؤد خان تحصیل یوت صدر اکبر علی کبیر باچا میاں سید نبی باچا یونین کونسل تازهګرام صدر زاهد خان جنرل سیکرټری اکرام خان او نورو وته ټوپای په سر کړې د مشتاق خان وینا وا نن مې خصوصا د دې کلی د ترقۍ لپاره او د دې کلی دغه لپاره دا راوغوښتو چې دا خلک به ټول زما سره ملګري ان شاء الله دا کم خلک چې ولاړ دي دا به ټول د دوی ملګرتیا کوي موږ به ټول د دوی د اخلاص جانی او مالی ټول توان به ورسره کوو. غونډې ته په خپله وینا کې تحصیل صدر داؤد خان یوت صدر اکبر علي خان د پی ټی آی 13 حکومت او ممبرانو اسمبلی په کارکردګۍ ټکونه وکړل او زیاته کړه چې 13 ممبرانو اسمبلی ولس ته د صحت تعلیم په شمول نورو سهولتونو ورکولو کې ناکام وو. دوی ویل د دې په مقابله کې انجینیر فیض الله خان د انجینیر امیر مقام خان په مرسته ادینځي کې په 13 میاشتو کې د ولسي ترقۍ لپاره د بجلی دویم سب ډیویژن نادره دویم دفتر او چکدره کې د پاسپورت آفیس کاونټر دفتر کولاوالو سره بجلی په مد کې پسونو ترانسفارمري او ستنې لګولې دي او نور کارونه روان دي. په دې موقع داؤد خان د جنگونه شالم بابا او خصوصي توګه شالم بابا ډنډینا کندرو مانوبند سړک خراب حالت ټیک کولو بجلی کم ولټیج خاتمه او لارو کوسو بند پند اجرا سره د جنکو هایر سیکنډري سکول شالم بابا کې ترانسفارمر اوبو په شمول نورو سہولتونو د حل غوښتنې وکړې. غونډې ته په خپله وینا کې انجینیر فیض الله خان نوي شاملېدونکو ملګرو ته مبارکۍ ورکولو سره د دې د مسلو د حل لپاره دیتا د مکمل مرستې یقین ورکو. د ویل د ولسي خدمت لپاره پیسکو بورډ اف ډایریکټر چیرمن جوړولو د پارټۍ د مرکزی او خصوصي توګه صوبایي صدر امیر مقام خان شکریا ادا کوم چې دته د خدمت موقع ورکړه. د وینا وا نن څوک په پاکستان مسلم لیگ باندې د اعتماد اظهار کوي او زموږ په قافله کې سره شاملېږي. لکه ما مخکې ویلو چې زه درځم په تحصیل کې منظري راټولوم او دلته ما د منظرو ټال بیا وینم نو ډېر خوشاله یم. الله تاسو هم خوشاله امين ماشاءالله. لاسونو پړکار پکار پاکستان مسلم لیگ نوم دی د پاکستان د ترقۍ پاکستان مسلم لیگ نوم دی پاکستان د خوشحالۍ پاکستان مسلم لیگ نوم دی د پاکستان د آبادۍ. زموږ نښه منظرې دی. زه چې کله نه نوکرۍ نه فارغ شوم او زه کلي ته راغلم نو زه په خپل تحصیل کې خصوصا او دې علاوه په بلکن کې او په دې بالا کې وګرځم د منظرو لیکل نه منظري ګورم. شکر الحمدلله په ګوته مې راټول کړه د الله نه ډېر راضي یم. زه به ما ته منظري ملاویږي او زه د منظرو په لیکل کې شامل یم. بیا د الله پاک ډېر زیات شکرګزار یو. نیت هم سپین دی اخلاص جذبه لرو د خدمت یو تاریخ لرو مستقبل روښانه وینم د عمل آباد وینم زما د تحصیل پسماندګۍ ختمېدونکې وینم. خو شرط دی چې د مسلم لیگ مټې جوړې شي د ملک په دې ترقۍ او په خوشحالۍ کې خپله حصه واچوو. زموږ سیسټم د نورو خلکو نه بلکل الټه موږ روان یو. ما دې ملګرو خبرې وکړې نور خلک راځي ویل ماله ووټ راکړه بیا به درله دا کار وکړم بیا به درله دا کار وکړم. ته مې درکوي او زما ساده ولسه هم په دغه تمو کې در باندې عمر تېر کړو خو څه ښه ورځ هم ترې ونه لیده. ما څنګه عرض وکړو موږ به ورته روان یو. موږ ته لا ستاسو د ووټ حاجت نه دی پېښ شوی. تېر که شوی دی نو زموږ پوزیشن تاسو ته معلوم دی او موږ ته پر ځان معلوم دی چې په نه کسانو کې موږ اووم نمبر پوزیشن راغلی و د ووټونو په لحاظ. په تحصیل کې د میر الیکشن شو عطاالله خان زما کشر ورور بیرسټر هغه پر ځان د خدمت لپاره پیش کړی و. افسوس خبره ده چې په هغه تاسو اعتماد ونه کړو او د هغه په ځای تاسو د نورو خلکو چناو وکړو. هغه خلک
چې کوم تاسو ازمیري وو 3 ځله 4 ځله دې سیمو ته تاسو په ووټ باندې هغه تاسو لیکلي وو خو وروسته یا د جرأت کلو یا د اعتماد فقدان چې چا د هغې نه تپوس ونه کړو چې زما خو وروره دې مقام ته چې کوم ته رسېدلی دا زما په ووټ رسېدلی تو چې راغلی وې تا زما سره دا وعدې کړې وې دا زما ته وښایه تا ما نه څه وکړل زه د الله پاک زما په اوس کې چې کوم کار وي نو هغې کې زه خو چې د چا وینا ته هم ضرورت نشته صرف زما هغو ته خبر راورسي چې دا کار کول غواړي ډېر شکرګزار یم زما په لاس کې هېڅ نشته خو مطالبې را تاسو د هر څه کوئ دا تاسو تمه لرئ دا تاسو تمه لرئ د سرکار د طرف نه چې څه لرئ انشاءالله زما به کوشش وي هغه به زه منظوري هر څه چې هغه به زه رااخلم مبارک وشي څه خلک پکې اواز نه کوي میاں محمد نواز شریف میاں محمد شهباز شریف انجینیر امیر مقام دې باندې 3 ځله ووایه انجینیر امیر مقام انجینیر امیر مقام تاسو ټول هم زنده باد والسلام